الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پنن درس کې به د اختر په ورځ د جمعې د مانځه شرعي حکم ذکر کو. ګوره د اسلام په مزاج کې د عبادت کثرت ده. یو څو مثاله به زه درته پیش کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره نوافل کول چې پښې مبارکې به وپړسېدلې. دارنګه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ټول مال په چنده کې ورکړو، او دارنګه د ډیرو صدقاتو او د ډیر ذکر صفت په قرآن او په حدیث کې بیا بیا بیان شوی دی. ډیر داسې مثالونه دي چې د هغې نه دا معلومیږي چې د اسلام په مزاج کې دا پرته ده چې عبادت ډیر پکار دی. لیکن د دې په خلاف د لامذهبو ویکټوریانو د دوی ذوق او مزاج د عبادات راکمول دي. مثلا د فرضو نه وروسته سنتونه او نوافل وابیان دا نه کوي، دی راکم کړه. وتر د دریو په ځای یو رکعت کوي. د دوی په نیز تراویح نفل دي، که د چا خوښه یې ودي کي و الا فلا. دارنګې بیا د شلو تراویحو په ځای 8 رکعته کوي. دارنګې دوی تراویح او تهجد یو مونځ ګڼي او یو رکعت تهجدو ته جایز وایي، لہذا تراویح یو رکعت جایز شو د دوی په نیز. دارنګې د جمعې د لمانځه نه وروسته صرف 2 رکعته کوي. دارنګې د شب برات عبادت ته بدعت وایي، صلات التسبیح ته بدعت وایي. په قصد باندې د پرېښودلی شوي مونځ قضایي نه مني، لکه عرف الجادي صفحه 35 کې لیکي. د اختر په ورځ د جمعې مونځ ته ساقط وایي وغیره. نو نواب صدیق حسن خان لیکي چې د اهل حدیثو په نیز ډیر نوافل او ډیر صدقات او وظایف نشته. ترجمان وهابیه صفحه 2 د اهل سنت والجماعت دعوا او موقف دا دی چې د اختر د لمانځه نه وروسته د جمعې مونځ په خپل وخت کې فرض دی. د اختر له وجې د جمعې د مونځ فرضیت نه ساقطیږي. دا موضوع خو ډیره اوږده ده. ما په خپل کتاب احقاق الحق 3 جلد صفحه 148 نه تقریبا تر صفحه 166 پورې په دې کې ډیر زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث را جمع کړي دي، خو هغه ټول احادیث ډیر زیات وخت نیسي. لہذا زه به یو مختصر یو څو دلایل د الله پاک په توفیق باندې په ننني درس کې تاسو ته ذکر کم. تقریبا یو آیات کریمه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو احادیث به درته ذکر کم. اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. نو د دې آیات مطابق د ښار په خلکو باندې د ذروا البیع له وجې د جمعې لمونځ فرض دی، او دا فرضیت ټولو جمعو ته شامل دی. له دې نه هیڅ یوه جمعه نه ده مستثنا، او دا آیات په خپل عموم کې قطعي دی. نو د دې عموم د ختمولو دپاره به د دې په شان قطعي دلیل پکار وي. لہذا دا عام حکم که جمعه د اختر په ورځ وي او که د اختر نه علاوه په بله ورځ باندې وي، ټولو د جمعو منځونو ته دا آیات کریمه ور شامل دی. نو د اختر په ورځ باندې د جمعې منځ ته رخصت ورکول د دې قطعي آیات کریمه نه مخالفت دی. دویم یو حدیث درته پیش کوم. عن النعمان بن بشیر قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ في العيد وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة. مسلم صفحة 208. كتاب الجمعة أو نسائي صفحة 212 باب القراءة في العيدين. أو ترمذي جل أول صفحة 119. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې او د اختر په مانځه کې سبح اسم ربک الاعلی صورت او دارنګې هل اتاک حدیث الغاشیه دا آیات کریمه تلاوت کولو. او کله به چې د جمعې په ورځ اخترو نو بیا به هم دا 2 سورتونه لوستل. نو ګوره د دې حدیث نه معلومه شوه چې په کومه ورځ باندې چې اختر او جمعه یو ځای شي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا دی چې دواړه لمونځونه وکړی شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دواړه لمونځونه کړي دي. ان علیا کان اذا اجتمعا فی یوم واحد صلى في اول النهار العید وصلى في آخر النهار الجمعة.
مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 92 بغیر تخریج. یعنی کله به چې د جمعې په ورځ اخترو نو حضرت علی رضی الله عنه به د ورځې په اوله حصه کې د اختر لمونځ کولو او د ورځې په اخره حصه کې یعنی بعد الزوال به د جمعې لمونځ کولو. د حضرت علی رضی الله عنه په زمانه کې په زرګونو صحابه او تابعین موجودو، هیڅ چا اعتراض نه دی کړی. نو معلومه شوه چې دا د صحابو اجماعي طریقه هم ده. قال ابو عبید ثم شهدت مع عثمان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال الراوي. بخاري جلد 2 صفحه 815 قديمه باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي. او دارنگ موتا امام مالك باب الامر بالصلاه قبل الخطبه في العيدين صفحه يوصل او 15. حضرت عثمان رضی الله عنه د اختر د خطبې نه مخکې مونځ وکړو، بیا خطبه ولوستله او اعلان وکړو چې نن 2 اختر دي، یعنی د جمعې او د اختر. نو د باندو خلق چې د جمعې مونځ ور باندې فرض نه دی، د هغوی خوښه ده چې د جمعې مونځ ته انتظار کوي او کزي زما د خوا نه ورته اجازت دی. ګوره په دې حدیث کې صراحتا هغه چاته اجازت ورکړل شو په چا چې د جمعې مونځ فرض نه دی چې هغه د باندو خلق دي. د مدینې منورې خلکو ته اختیار نه و، کنه بیا به د اهل العوالي قید لغوه شي. که د جمعې رخصت د ټولو لپاره وی نو حضرت عثمان رضی الله عنه به اهل العوالی نه خاص کول. دا خبره صرف د حضرت عثمان رضی الله عنه پورې محدوده نه ده، بلکې په دغه وخت کې په زرګونو صحابه کرام او تابعین موجودو، هیڅ چا انکار نه دی کړی. لہذا دا د ټولو اجماعي فیصله ده. دلته دا خبره هم د غور قابله ده چې د جمعې په ورځ به 2 اخترونه هلته جمع شي چې کله دواړه منځونه ادا کړی شي. که چېرې د اختر لمونځ وشي او د جمعې مونځ د ټولو مسلمانانو نه ساقط شي نو بیا به 2 اخترونه څنګه جمع شي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع فلما صلى العيد جمع. بهيقي جلد 3 صفحة 313 باب اجتماع العيدين. ابو داود جلد اول صفحه 153 اذا واقع يوم الجمعه يوم عيد. دارنگ مستدرك جلد اول صفحه 208 باب كيف اذا اجتمع العيد والجمعه. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 2 اخترونه یو ځای شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل 2 اخترونه یعنی د جمعې ورځ او اختر مو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په تحقیق سره نن جمعه او اختر دواړه سره یو ځای شوي دي او موږ د جمعې لمونځ کوو. نو څوک چې د جمعې لمونځ کول غواړي هغه د جمعې لمونځ وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جمعې لمونځ وکړو نو د جمعې د لمانځه په وخت کې د جمعې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اختر لمونځ وکړو نو بیا چې کله د جمعې د لمانځه ټیم راغلو نو بیا د جمعې لمونځ وکړو. په دې حدیث کې ان ضمیر د جمع متکلم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مدینې ټولو خلکو ته شامل دی، ځکه چې په حدیث کې د مدینې د خلکو څخه یو هم نه دی مستثنا کړی. بیا جمله اسمیه مؤکده ده، یعنی موږ د مدینې خلک به خامخا د جمعې مونځ ادا کوو. دا د اختر ورځ وه. البته هغه خلک چې په هغوی باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی هغوی ته اختیار دی که د جمعې لمونځ کوي نو ودې کي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اعلان نه وروسته د اختر په ورځ د جمعې لمونځ ادا کړو. دا روایت په بهقي کې موصولا ذکر دی چې په هغې کې د اهل العوالي قید موجود دی. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. ابن ماجه جلد اول صفحه 93، مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحه 92.
حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ده، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نن دوه اختر دي، یعنی د جمعې په ورځ اختر راغلی، نو د چا چې خوښه وي نو د اختر لمونځ دې ورته د جمعې د لمانځه نه کافي شي. لیکن موږ لازما د جمعې لمونځ کوو انشاءالله. د انشاءالله لفظ په دې خبره باندې دلالت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر د لمانځه نه وروسته فوراً د جمعې لمونځ نه و کړی، بلکې په خپل وخت کې کړی و. انا مجمعون کې د جمع متکلم ضمیر او د مجمعون د جمع صیغه د مدینې منورې ټولو خلکو ته شامله ده. له دې وجې د اختر په ورځ باندې د جمعې د لمونځ کولو اختیار به د هغو خلکو دپاره وي چې په هغوی باندې د جمعې لمونځ فرض نه وي. بعضې وایي چې په انا او په مجمعون کې د جمع اقل افراد 3 دي. تاسو ورته جواب ورکوي چې اصل دا دی چې دا صیغې په خپل عموم باندې پرېښودلی شي، ځکه چې تخصیص خلاف الاصل دی. علاوه له دا چې هغه 3 افراد چې د جمعې د لمونځ فرضیت ورباندې باقي دی څوک دي هغه لا پته هم نه لګېږي. حفص بن عیاض عن جعفر عن أبيه بسند سر فرمي اجتمع عيدان على عهد علي رضي الله عنه فشهد بهم العيد ثم قال إنا مجمعون فمن أراد أن يشهد فليشهد. ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة 900. یعنی حضرت علی رضی الله عنه په زمانه کې ورځ د جمعې په ورځ اختر راغلو، نو بیا حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې مونږ خو د اختر د مانځه پسې د جمعې لمونځ هم کوو، نو څوک چې د جمعې لمونځ ته پاتې کیږي نو هغه دې زموږ سره د جمعې لمونځ ته حاضر شي. نو د حضرت علی په زمانه کې 2 اخترونه جمع شول. وی فرمایل چې مونږ د جمعې لمونځ کوو، نو څوک چې حاضریږي حاضر دي شي. یعنی د باندو خلکو ته اجازت دی چې په چا باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی چې هغوی لاړ شي، لیکن د باندو د خلکو نه ماسوا نور خلکو ته اجازت نشته. د مدینې منورې خلک دی د اختر په ورځ د جمعې لمونځو کې. دا ما اجمالا د الله پاک په توفیق یو احادیث او یو آیات کریمه ستاسو په حضور کې پیش کړو. که چېرته وخت پیدا شو او ژوند باقي و انشاء الله تعالی په دې مضمون به پوره تفصیل درته وکم. خو ګورئ وابیان د ابو جهل پیروان دي. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. ابو جهل هم خلق د منځونو نه منع کول، د وابیانو هم بله ډیپټي نشته، بس صرف خلق د مونځ نه منع کوي. که څوک 3 رکاته وتر کوي ورته وایي 3 مه کوه 1 کوه. که څوک 60 رکاته تراویح کوي وایي 60 مه کوه 8 وکړه. که څوک د رمضان په میاشت کې تراویح او تهجد کوي نو دوی وایي تراویح او تهجد یو مونځ دی، تراویح چې وشو بیا تهجدو ته ضرورت نشته. که د اختر په ورځ څوک د جمعې لمونځ کوي نو دا د ابوجهل ډیپټي ادا کوي، ورته وایي چې د جمعې لمونځ نشته. ما سره د الله پاک په توفیق ډېر زیات احادیث دي، بیا به په بل درس کې د الله پاک په توفیق درته بیان